خبرې راوباسي چې هغې کې زما او ستاسو د دنیا او د آخرت خیر وي. الله رب العزت زما د ژبې نه داسې الفاظ دې خارج نه کړي چې هغې کې زما او ستاسو د دنیا او د آخرت نقصان وي. زما عزتمندو انسانان الله پیدا کړي دي په دې دنیا کې او دې کائناتو کې ټولونه وروسته الله انسانان پیدا کړي. بخاري کې راځي یو وخت راغلی جرګه وه د بنو تمیمو، هغوی د نبي اسلام نه څه غوښتل، مونږ راکړه، کفار راکړه، ګډې بېزې راکړه، څه دولت راکړه. نبي اسلام ډېر سخي و، ډېر فیاض، ډېر جواد. ابوذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما ته نبی اسلام وی دا احد غر ته ویني مازدیګر وخت نو زما زړه کې خیال دا راغی چې د نبی اسلام متکاري دې ځای ته خاصېدو لپاره نو ما ته کار مې نشته و دا احد غر ته ښکاري نایاب دا 3 میله او 2 میله لمبایي او په چوړایي کې لوی غر دی. د الله رب العزت دغه احد غر چې دی دا ماله صرف ذهب جوړ کړي، د سره جوړ کړي. 3 ورځې به تېرې شوي دي چې ما به تاسو ټول تقسیم کړی وي. هر چاته قرض وي او دینار ما حساب کړي یا حساب کړي وي. نبی اسلام دومره جواد او دومره فیاض سخي سړی و. ډوډۍ به چوري شوه خانه کې او څلورو کسانو خانک به راوچت کړه او هغه طالبانو به توفې ورته وکړه. نو د نبی اسلام نه چې جمله راغله سخاوت ویادت د نبی صلی الله علیه وسلم، هغه ابوذر رضی الله تعالی عنه د نبی اسلام د فیادت نه چې جمله معترضه راغله ډېر فیاض و ډېر سخي و. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه سخي پیغمبر باندې الله کتاب راولېږه. هغه کتاب په دنیا کې یو معیار الله ورکړی دی. موږ تاسو د ښه او بد تمیز دا په خپل عقل باندې کوو، په خپل سوچ او فکر باندې کوو. فلانی عقلمند دی او فلانی ښه کړی دی او فلانی ناکاره کړی دی. د دې ښه او د بد تمیز چې دا په خپل عقل باندې کول دا غیر مناسب دی. د عقل باندې موږ تمیز د ښه او د بد وکړو. په دې دنیا کې هر انسان ځان ته ښه وایي او بل ته بد وایي. دا بېدینه خلک چې دي هغې خپل عقل باندې ځان ته هوښیاران وایي او ځان ته غوره وایي. دا مسلمانان چې ونیسي دې خپلې پیسې لګوي او جوماتونه جوړوي، حاجونه راځي او ټول راځي دا قصې کوي، ځان ته خپل تاوانونه کوي.
دا خیران دي ناپوه دي او زمونږ په نظر کې هغه ناپوه ښکاري د دې خو د بد تمیز دا په عقل باندې نه ده پکار خو د بد تمیز هغه خو د بد تمیز هغه کتاب باندې پکار دي چې کتاب الله رب العزت سر راځي هغه جرګه راغلی وه د بنو تمیم نبی رسول الله نه ته وغوښتو نبی رسول الله ډېر په یاد و وی موږ له دا راکړه نبی رسول الله مې ما څه شته ده نه او که څه یې نو زه یې څارم نه زه تاسو ته د انسان د تخلیق ابتدا او بیا تر دې پورې چې د انسان جنت ته تلل او جهنم ته تلل دا ټول واقعیت تاسو ته هغې موږ ته د دې ضرورت نشته موږ له سماجیات پکار دي هغه جرګه لاړه نو بله جرګه راغله د هغې تعلق یمن سره نبي رسول الله فرمایله بنو تمیمو وقت راغلی وه او هغې زما خبره ښه ونه ګڼه هغې مادیات غوښته او تاسو ته دا علمي خبره که خوښي چې د انسان د دې ټولو کائناتو تاریخ تاسو ته وه هغې وي او موږ دې زده کړه دپاره راغلو موږ ته څه ووایه نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایله په دې دنیا کې هیڅ شی نه اسمان نه ځمکه نه غرونه نه پیریان نه ملائک نه انسانان هیڅوک یې نه وکان عرشه علی الماء یو الله رب العزت الله او الله اشته او الله بای دا ټول کائنات نو الله ټول کائنات په ختم شي الله به موجود وي وکانا عرشه علی الماء ایشنو الله رب العزت د اسمانونو پیدا کړ ځمکه پیدا کړ بیا اسمانونو پیدا کړ بیا د ځمکې وګړو بیا غرونه خاص کړ په دې ځمکه کې بیا الله رب العزت ملائک پیدا کړ بیا الله جنات پیدا کړ بیا جنت پیدا کړ بیا جهنم پیدا کړ روز تو انسان الله رب العزت پیدا دا کائناتو کې انسان او ټول نه رست راغلی جنت او جهنم هم مخکې پیریان او ملائک هم مخکې غرونه او دا ځمکې اسمانونه دا مخکې روز الله رب العزت انسان الله پیدا کړ بیا د انسانانو رهنمای لپاره الله رب العزت انسان له حواس ورکړي او په دې حواسو کې غلطي کیږي نو بیا الله عقل ورکړي عقلمند خلک هم غلطيږي نو الله رب العزت انسانانو د رهنمای لپاره چې خطر دی او بد نیک څوک دی او ناکار څوک دی دې لپاره الله رب العزت وحی راځي کله انبیاء علیهم السلام دو ضرورت وي د رجالو ضرورت وي او د کتابونو ضرورت وي برنه والله وحی وکړو
او په دې انسانانو کې غوره انسانان چې هغې نه ذره بر ګناه نه کېده، نافرماني نه کېده، هغې ته مونږه خپل اشتراک کې رسولان علیهم السلام وو، انبیا علیهم السلام وو. انبیا علیهم السلام ته رسولان علیهم السلام ته الله وحی کړو. دا کله وحی په وړو صحیفو سره لکه موږ خپل اصطلاح کې رساله وایو. بعضې انبیا علیهم السلام ته الله رسالې ورکړي، چاله یو، چاله دوه، چاله درې، چاله لس. بعضې انبیا علیهم السلام ته الله لوی کتابونه د قانون کتابونه ورکړي دي. لکه موسی علیه السلام ته تورات الله ورکړو، عیسی علیه السلام ته انجیل الله ورکړو، داود علیه السلام ته الله زبور ورکړو. دی انبیاء علیهم السلام دی رسولان علیهم السلام خپل وخت امت ته کوم چې وحی کېده د وحی بیان به کول او د وحی په کڅوړۍ باندې او ښه او بد معلومول، فلانې ښه دی او فلانې ناکار دی، دا کار ښکلی دی او دا کار ښایسته نه دی. دا د ښو او د بد تمیز چې دا په عقل، دا په تجربه باندې نه کېږي. د ښو او د بد تمیز وحی باندې کېږي. نو دا وحی به الله رب العزت انبیا علیهم السلام ته کول، رسولان علیهم السلام ته کول. چېرته وړې رسالې وي او چېرته لوی کتابونه. دا سلسله شروع وه. آخر کې عیسی علیه السلام د رفع الی السما وروسته 1580 کاله شپږ څلوېښت په دې دنیا کې داسې ظلماتو باندې سر شو خلکو، چېرته مرشد نو، رهنما نو، لار ښودونکي نو او د ښه او د بد تمیز نه کېده. ایران باندې لوی ملک هغه وخت کې هغې د 1000 کالو پورې هغې اور بند کړو په آتشکده کې، اور یې نه مړ شوې، هغې د اور سجده به کړو. رومیان ټول خلکو هغه وخت کې هغې د عیسی علیه السلام او د مریم مجسمې جوړې کړې وې، هغې په دې مصیبت باندې اخته وو. د عربو حالت خو داسې ناګفتګي وه چې مغیره بن شعبه رضی الله عنه په خپل فرمایي كنا نعبد الحجر والشجر. موږ به چېرته کاڼي به ولیده او د کاڼي نه به موږ تمه کول چې دی موږ به څه راکړي، دی به زموږ حاجت پوره کړي. که هغه کاڼي نه بل ښکلی کاڼي به مو ولیده هغه به موږ راواغوستی او چېرته کاڼي پیدا نه شو موږ به شګې راټولې کړې او اوښه به یې ولاشله هغه شګو باندې، هغه شګې پرې کلکې شوې، موږ یې دا زموږ حاجت روا دی چې آخر د هغې په عمل وکړو. كنا نعبد الحجر والشجر. یو کس څخه شپږ شلي جنکۍ وي، وی تا دا څومره جنکۍ کوم ځای نه راجمع کړي دي؟ وی دې خلکو لوړه خرڅول نو ما به څو ډنګې به ورکړې یو جنۍ به واخیسته. شپږ شلي جنکۍ د هغه په کور کې وي. داسې شقاوتحال و چې خلکو خپل لوړه به یې خرڅول او څوک خو دې حد ته رسېدلي چې کنده به یې وکنستېده وژل به یې نه، ژوندی لور به یې خفه کړه، پاس به یې خاورې واړو او په هغې کې جنګ او جګړه به جوړه شوه
ناغه دروغ چرته کېده شپږ شری کاله جنگ جوړ شوی دی بچور لړۍ ده او بس یو بل به وجو یو بل به وجو داسې دنیا ټول تم او تیارو لار خودون کې نو برن وحی راتله دنیا تدیر ظلمات کی پروت اللہ احسان وکړو الله مهرباني وکړو مکه مکرمه په خاور کې یو یتیم الله پیدا کړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بلاره مخکې مړو او دې چې کله پیدا شو نیکه ولګي د دتنم کې خود محمد صلی الله علیه وسلم چاوتوی محمد په نوم باندې وښاو چې تا لارونو کې نیکونو کې دا څنګه تیرې دا نو تاول کې وره نه نکوي په دانو مازګ کې وره چې ټول دنیا بدد حمد وای ټول دنیا بدد صفات هغه دنیا ولوي دا اصلي صفات الله حدیث کې راځي انا محمد ذو محمد صلی الله علیه وسلم انا احمد ذو احمد صلی الله علیه وسلم ذو الله حمد له تمرا انسان د الله حمد وای د الله ثنا وای د الله صفات وای الله ډېر خوشاله هر سړی وای چې فلانه زما صفات دې کې خوشاله او الله رب العزت ټولنا زیات حمد وایي کې باندې الله خوشاله انا احمد تر دې پوری حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله قیامت قائم شي او ډېر لوی تکلیف وي نر پکا تشویوی او خلق مبارک فیصله نه کیږي د جنت تلو د جنت تلو یو پریشانی وای هغه بوای چې راځو آدم علی السلام د زمونږ نګره کومه څه سفارش وکړو آدم علی السلام د بزی نوح علی السلام د بزی موسی علیہ السلام نبی عیسی علیہ السلام نبی هر یو خپل سوچ او فکر کې دي بل بس سوال دی چې خپل سوچ او فکر کې آخر کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برازي نبی رسول الله فرمای زو بلار شم او د الله سجده وکم او په سجده کې د الله حمد وکم دا چې حمدونه بوام چې هغه حمد مانو دنیا کې درته اما ته ویل شي فارات راس سروجت کا اشفاع شفاع تو سفارش په اساس سفارش کوي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم انا احمد ذو احمد دنیا کې د الله حمدونه ویلي او آتا محشر کې د الله حمد وای انا العاقب ذعاقب د ټول انبیاء او د ټول درست د الله را لګري په ما باندې د نبوت هغه سلسله ختمه کړې ده حدیث کې راځي ځینی نبوت یو ماړی دا بنگله دا ډېر خسته ده او هغه کې یو وخت پکې نیمګړی ده او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه وخت دا هغه بنگله کې هوځي شو او بل ځای پکې شته نه چې پکې هغه وخت کې هوځي شي د نبوت هغه ماړی نبوت هغه بنگله جدا الله کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی انا العاقب انا الحاشر دا ټول خلق د زما په باندې په پوتګي انا الحاشر
نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم انا الحاشر انا العاقب نو نبی علیہ السلام عرض بدا کول نبی علیہ السلام قریش بنو تمیم توی زبطاوستا د دنیا هغه نقشه در تخیم تر آخر پوری بیا نقشه یو خود دی د بنو تمیم ته وکینو خود د یمن وخت نقشه کې خود هیڅ نو الله هیڅ باندې الله وای الله رب العزت انسانان پیدا کړل ټول درستو د انسانانو د خو د بد تمیز لپاره الله انبیاء علیهم السلام پراریګو وحی به کول د عیسی علیه السلام ته پورته کېدو نه دا سلسله ختم شوې و مکه مکرمه په خاور کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړو او د نبی اسلام د پیدایش سره سلسله د نبوت ختم شو او بیا دغه د وحی سلسله و بلنه الله وحی کول د قران کریم د رالیګلو نه بعد هغه سلسله د کتابونو ختم شو انبیاء علیهم السلام براتلو چا لږ امت په چا ډیر امتونه وو او د نبی اسلام دراتلو وروسته د امتونو سلسله ختم شو کله تحویل د قبله کې دا یو طرف ته خلق مذکور کله بل طرف ته مذکور او د نبی اسلام دراتلو وروسته د تحویل د قبله او سلسله ختم شو دا امت اخري ده دا کتاب هم اخري ده دا قبله هم زموږ اخري ده پیغمبر هم زموږ اخري ده رشد او هدایت او خوفت معلومول دوباره معیار هغه وحی باندې خوفت معلومی تو قرآن کریم د دې آخري سورتونو کې یو دو سورتونه ماول وسته هغه کې الله د خوف د بد تمیز کوي په دې انسانانو کې ناکار څوک دی او په دې انسانانو کې خطر دی مجرمان څوک دي او غیر مجرمان څوک دي تخبل عقل په معیار باندې چاته خوف بد مو وایي قرآن چې دې تللا زرګر ترزی سرزدار سپینزر خلغوڑی او هغه کې هغه تمیز کوي چې کرا او کوټه معلومون آتا هغه کا سوډای دا دارنګه د خو بد معلومولو لپاره کسوډای الله قرآن او سنت راځي په دې یو صورت کې د ناکار خلقو او صاحب ذکر کوي دی معشوم اول د دې ځای نه شروع کړو ما دې یو صورت کې صاحب ذکر کوي دا د ناکار خلقو څخه بدونه دي په کار دا چې هغه ناکار خلقو څخه بدونه ځان ساتي الله فرمایي وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ سید نوبان کی راضی وَيْلٌ جہنم کیو ناکار کندر کہ پپلا جہنم داغینا بچکی دو کوشش کی دعاگانی پہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ حلاکت دیوی ہر عیب لٹو کی چولی کون کی لارا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ همز لمز مخامخ د چا بجتی کول او شا پچا د چا بجتی کول علماء وای دا مخامخ بجتی کوي او شا پچا غیبت کوي چې کوم یو ډیر ګناه دی باج علماء ذکر کوي چې مخامخ بجتی کوي د خلکو مخې شرمون کوي دا ډیر ګناه دی او تو وینا غیبت چې کوي دا ګناه ده مخامخ د چا بجتی وکړو هغه پاسې دي چې خپل صفای کولی شي لیکن شا پشا
غیبت وکړو هغه ته موقع د صفای نه ملایي دا ناکاره خصلتونه دي انسانانو کې دا خصلت نه ده پکار الذي جمع مالا وعددا هغه کس چې هغه تیش مال جمع کول باندې کوي جمع مالا وعددا یو بینک کې جمع کوي هغه کې نه پوره کېږي نه بلکې جمع کوي خپل ملک کې نه پوره کېږي نور ملکونو کې جمع کوي الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا ګمان کوي چې دا مال بد سره نشوار وکي دا ناکاره خصلت خو بد تمیز دا خپل عقل باندې موکو خو د بد تمیز دا په قرآن باندې کی قرآن ذکا قرآن معلومات کا چې کوم سړی ته الله کتاب خوای چې هغه سمتون په ځان کې پیدا کړ کوم سړی ته الله کتاب بد وای چې هغه سمتون په ځان ساتي زموږ استاد په نظر کې پلان ډیر مالدار دی او ډیر مال دی ډیر سرمایدار دی رپتی دی خرابتی دی ډیر خساره قرآن هغه ته خساره نه وای قرآن خاص ویلي چې مال نه جمع کوي کمال جمع کول خصفت وی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جمع نه بیبیان دي د نبی اسلام نه کوونه من مر هغه وګړي نبی رسول الله اسلام دې باندې خوراک وکړ یو کوته نبی اسلام ولېګو په کوکه سشته ده بل کوته ولېګو سنشته ده بل کوته ولېګو سنشته نه کورونه دې د نبی اسلام پر نه کورونه کې دې یو من مر پر خوراک انصار کې ملګری هغه منبر د نبی رسول الله سلام خپل کوته کوته ورګه خځه زواج ته رشتہ ده د نبی رسول الله منبر ذخیره کوما جمع کوما چې نبی رسول الله منبر چې مور هغه ما سره په رشتہ ده نه دوبل خوراک ته چې نو ماشومان بیمار دي چې ټکی وو ماشومان بداو شو دوه او زه تا په موږ ونکړو خراب وکړو دیو به مړکو رڼا به مړکو او ملما به خراب وکړي ملما د نبی اسلام مور کړو او سار چې نبی اسلام دربار تراته نبی اسلام به نن شپې الله رب العزت دا استاد بیبي هغه په مستیا او قربانه باندې الله ډېر خوشاله نا کورونه د نبی اسلام او خوراک ورته نشته ولې نبی اسلام سلام الله ورکول ما تعالی ورکي او هغه نو ورکي جمع کول نو کول نبی صلی الله علیه وسلم جمع کول حلال او حرام کې تمیز نو کول دا ناکاره صفت ده ها کمال جمع وی هغه نه زکات وباسه دا زکات نو وستې شي معاشر کې مصیبت ده او بیا قیامت کې نور مصیبتونو سره مخامخ کېږي غیبت او چغلی خزمږي تاسو معیار ګرځیدل هر مجلس کې او هر محفل کې دیو بل غیبت دیو بل چغلی دیو بلتا بدر دی ایوب البانی الزامات ناکار صفتونه کی دا صفتونه اللہ ذکر کئی دا قرآن ازدکول دید پارا دے چه خود و بد کی تمیز راکی او خصفت پہ انسان کی سکے دیشی اغم اللہ ذکر کرو اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
دو سوزونه الله مونږ را کړی مال او بدن الله مونږ را کړی دا خسرې نه خدا ده چې خپل مال او بدن د الله په دین کې لګوي مال په دین لګوي بدن په دین باندې لګوي غرض بزاو د خو د بد معیار معلومول خسرې کوم یو دی ناکار کوم یو دی دا په عقل باندې کېږي دې لپاره الله رب العزت کتاب را لېږلی قرآن کریم او دا آخري کتاب دی د دې کتاب شرع او وضاحت او یو کارونه استاد د لیکلي نه الله رب العزت کړی شافر اطراف تعالم تراجی دلته قرآن زکی او قرآن دنیا تورو د خو د بد معیار هغه قرآن سره پته لګي یو سره ډاکټر جوړیږي نو بغیر د ډاکټر د کتاب د ویلو نه هغه ډاکټر نشي جوړېدلی انجینیر جوړیږي بغیر د انجینرۍ د کتاب د ویلو نه انجینیر نه جوړېږي کامل مسلمان کېدو لپاره د قرآن زده کړه لازمي ده ماشاءالله څوارلس ماشومانو د الله کتاب زده کړو چا په نظر باندې زده کړو چا با ترجمه زده کړو او دا نن په دې دور کې د قرآن کریم دا ساده ترجمه زده کول دا انتهایی لازمي ده دغه ماشومان نه ډاکټران جوړیږي انجینران جوړیږي پایلټان جوړیږي دنه وزیران جوړیږي چې قرآن دې سره وي دې ان شاء الله نو ګمراه کی او چې قرآن دې سره نه وي دې ماحول نو وته چې کارونه نو ستوتا البته د بيدینه تعلیمات شروع شي ازدانه چې نو ماشومان ځای نه شي نو دې خدمت کوي الله دې محنت لا بجت برکتونه دی ورکی او تاسو کوشش وکړئ چې الله رب دې کتاب دې تکول واخو دا ورانه